منگو تاسو دا امر بالمعروف متعلق احادیث چی سمرو اغا حدیث بار اختتام تورس یو حدیث نیم دیخو اخیر دا غی چاسا تعلق ساتی چی سوک یو چاہتا امر دا نیکی کئی اخفل بی عمل نکی اغا انشاءاللہ رستو ویلش اغا زان نموزو و دا امر بالمعروف متعلق احادیث شوف دی زمان اختتام تورس اوس په تاسې خبرې شروع کړو چې زمونږ کوم مشران علما چې تیر شوي دي نیکان خلک هغوی به بادشاهانو ته هم امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوو بادشاهانو ته هم کوو او د هغوی په اوازونو کې الله تعالی یو غټ اثر پیدا کړی د هغوی وجه درته بیانوم چې هغوی په اواز کې ولې اثر او د دې زمانه ډېر خلک لګېږي دا تقریرونه دي او وعظونه دي اکثر چې موږ دلته درس کوو موږ شرم یو کوم دا خو دنیا خلک لګېږي هلکه قلارې کښېنه خوب وکړه نو دا وعظونه نصیحتونه دنیا خلک کوي خو اثر په خبرو کې نه وي د دې ډېرې وجې کېدی شي یو وجه دا ده چې نن سبا وخت کې حلال مال کم دی او حرام سوا دی د دې وجه نه د علماو کې او واعظینو کې خطباو کې او داعیانو کې مبلغین په دې ټولو کې په اواز او په خبرو کې اثر نشته یو خبره خو د حرامو ده دویمه خبره څوک چې چاته واعظ په دې زمانه کې کوي دنیوي لالچ ته لري په دې وجه اواز کې اثر دی دا اکثر د ملګرو ته وایم چې من په دې نه خفه کیو خو کوم چې معروف اشخاص دي معروف شخصیات دي په معاشره کې علما دي شته نیکان خلک خو خلک هم ډیر دي چې هغوی چېرته څوک تقریر او وعظ ته بیایي نو هغوی د پیسو لالچ او تمه نه ساتي یو خادم ورسره وي یا خادم ورته وایي چې یاره چې موږ دې نه ثواب ویلی چې درځو د ګاډه د 2000 روپۍ پټرول سوځي بیا هغه خلک د خادم ته 2000 روپۍ ورکوي ملا ته خبر هم نه دا یو ټیکه او بهتره طریقه رای داسې وشي خو چې باقاعده د ملا صاحب ځان ته یو کس مقرر کړی او هغه خلکو ته وایي چې په 2000 روپۍ کار نه کېږي 100,000 به راکړي او 50,000 به راکړي او 1,000 به راکړي باقاعده تقریر باندې داسې خبره کوي لکه یو ډبه چې چا سره پیسو خبرې کوي نو داسې خلک یو ځای ته وعظ ته لاړ شي ټیک د هغه خپل مداریتوب وکړي وعظ کې اثر نه یو غټه جلسه ورته جوړه شي په دې جلسه ډېره خرچه شوي په دې کې د غریبانانو په دې کې د مسکینانو په دې کې د یتیمانانو پیسې هم په دې جلسه کې شامل دي ځکه ختمونه چې نن سبا کوي د قرآن ختمونه خو دا غریبانان خلک کوي مالدار ګوټي خو ډېر کم کوز دي چې قرآن ته غاړه ږدي مالدار ګوټي ډېر کم کوز داسې دي هغه په سکول ولې نه وایي هغه په انګریزي ولې نه یادوي چې قرآن په یادوي او چې قرآن یادوي خو دا به غریب سړي زوي که نه نو مقصد دا دی چې نو د غریبانو نه پیسې واخلي لکونه روپۍ جمع شي په دې کې څه پیسې لوسپیکرو والا ته ورکړي او یو ملا صاحب 2-3 راولي او یو له 100,000 روپۍ ورکړي نو ټولې پیسې به دې ختمې شي هلکه دې ځای نه ثوابه پورې ستا 2-3 روپۍ خرچه کېږي نو دا 100 روپۍ په سالي دا د خلکو ته د بعضو خبرو پته هم ډېره نه خو موږ خلکو ته ښایو چې ګوره دینداره خلک هم شته دا مانه ټول خلک غلط دي خو موږ دغې خلکو ته وایو چې ستاسو په وعظ او نصیحت کې اثر ځکه نشته چې تاسو د دنیوي لالچ دپاره دا وعظ کوئ انبیا کرامو به څنګه دعوت ورکوو چې ته کله به تقریر کوو خلکو ته به یې ویلې لا اسألکم علیه اجرا ای خلکو ته ستاسو نه په دې وعظ او نصیحت مزدوري نه غواړم ان اجري الا علی الله زما مزدوري په الله باندې ده نو د انبیا کرامو وعظ کې ډېر اثر د صحابه کرامو وعظونو کې اثر زه کله د ملګرو ته مثالونه پیش کوم د صحابه کرامو په کلام کې په خبرو کې داسې اثر و چې افریقا کې یو ځای ته اوږده قصه ده د سیرت کتابونو لیکلې ده یو ځنګل ته نږدې مجاهدینو صحابه کرامو چوڼۍ جوړوله ځنګل کې ډېر ناشنا حیوانات اوسېدل نو چا وتل چې چوڼۍ دلته جوړوئ دلته حیوانات دي خلک د ورځې یېرېږي تاسو به د حیواناتو په دفاع کې استعمالېږئ که تاسو به د خلکو دفاع کوئ نو مشر صحابي ویل چې نه
موږ په دې کې چونه جوړو مجاهدین په کار د چې تاسو یو تشت کې وسی خاریو د خلکو سره ډېر اختلاط نه یو دا چې مجاهدین روم دې سره ختمي یعنی دې کډې نشنا مصلحتونه حکمتونه پراته دي چې کوم فوج اسلامي دی دا د خلکو سره ډېر اختلاط نه کوي خلکو سره ډېر نه وځي دې سره غد دې روم تام ختمي نو دا به ځان نه تنها ځکه وسی نو مشر صحابي چې دلته ځای جوړو نو صحابه ته سواغ اصل تبرکن او زنګل ته مخاطب شو زنګل ته سوای ايتها الحشرات والسباع نحن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحلوا فإنا نازلون فمن وجدناه قتلناه ايه حشرات الارض ايه زناور ايه تلنتقانو په دې خبر ځان پوهه کوي موږ د رسول الله ملګری یو موږ دلته پاتې کیږو دلته موږ دی کیږو که څوک د دې نه پس موږ منتقله نو قتل به وي ځنګل نه د زمرین او شادوګان او ماران لړمانان ټول حیوانات ځنګل نه وتل وي بعض حیوانات خپل بچي په شاړه او ځنګل روانو یعنی په دې आवाज کې الله اثر یې یو کرامت دوم اثر په आवाज کې حیوانات به خبرې منل حیوانات به تابعو کله چې هغه مصر کې هغه سیند او سمندر او هغه دغه چې وبو چې سرکشي کول او خلک په یو غلط رسم کې اخته وو عمر رضی الله معمولی غونډه خط ولي کې ورته دا تر گزار کوي هغه نفس بیا سمندر کې دا طغیانی او سرکشي کې بیان نه راغلی چې صحابه په خطونو باندې سمندرونه تابعو حیوانات تابعو او دا رسم وکړ ونه رسم پکيو د دین علاوه په ډیرو خلکو کې د صحابه په خبرو کې حیوانات تابعو د دې وجه نه ټول انسانان تابعو چې مشران به شو خلیفګان به شو ټول خلک به تابعو نو ما خبره دې پوری شروع کړې و چې اوس د هغه علماو خبرې ذکر کوو چې دا غو په خلکو کې اثر او بچهانو ته نصيحت کوو بچهانو ته امر د معروف کوو نهي د منکر به کوو بچهانو ته کوو اوس مخکته خپل بچو ته نشو کولای امر د معروف او نهي د منکر مشرانو به بچهانو ته کې ناسته ته تذکر کوو د سم کوو د سي اډر او حکم به په چلاو ته چې د بادشاہ او عالم او غریب سره وو بیګاله به سړي زکه ډوړې نه نو په دې وخت ځان په دې پویا کوي نو هشام بن عبد الملک په نوم یو لوی سړی تر شوی د باره کې د علماء یو کیسه راغسته ما یو کتاب کې کتلې و صلاح العلوم لیکلی و سالم په نوم باندې یو تابعی دی رحمه الله او دا عبد الله بن عمر رضی الله عنه د زویری یعنی دا عمر ده هو وسیر سالم دا عبد الله زوی دی او دا سالم نصيري و سالم رحمه الله چې وی دا هشام بن عبد الملک حج ته تلو د سالم ته ویل رحمه الله ته چې ما نه سوغړ نسلني حاجه زمانه حاجت وغواړه یعنی سره نه وغواړه چې درې کما ناغو ته د الله په کور کې د چانه حاجت نه غواړم د الله په کور کې بیت الله کې د چانه حاجت نه غواړم دا خبره ده و چې کله ته بیت الله نه وته نو دا هشام بن عبد الملک بادشاہ ورپسې شو او بارو سره وته ته چې ودلته قرآن وغواړه کړ اوس دا حرام خو نه دی حرام د حدود نه خو بهر دی ناغو ته ویل چې من حوائج الدنيا یعنی د دنیا حوائجو کې د نسو غواړم که د آخرت په حوائجو کې د نو غواړم حاجتونه خو دنیایي شته او اخروی شته کوم حاجتونه د نو غواړم هغه ورته بل من حوائج الدنيا د دنیا حاجتونه کې چې څه غواړم ما نه غواړم چې درې کوم خزر پکاري پیسې د پکاري بنگلو کور د پکاري څه غواړم وغواړم یعنی ته خو د عمر د هو نو سې دوی سړی عالم د بادشاہ ته هشام بن عبد الملک نوې خلیفہ شوی ناغه ورته ویل چې تر اوسه پورې ما د دنیا سوال د هغه چانه نه دی کله چې چا په اختیار کې د هر څه ملکیت دی نه الله تعالی نه ما دنیا نه د غوښتي نو د هغه چانه به سو غواړم چې غریب په خپل مملوک دی یعنی ته خپل مملوک ته خو مالک نه ما د دنیا د مالک نه ته نه دی غوښتي نه تا نه به سو غواړم یعنی زه خپل کار کوم ستانه پیسې چې نه غواړم نو د سنوري خبره ان شاء الله سبا درس کې براش ډېر عجیبه ده خبرې نو رښتا یعنی خبره دې پوری کوله چې مشران علما د سیو چې بچهانو ته وعظ کوو امر د نهي امر او نهي به وتکوله دا خبره موږ امر معروف شروع کړی دا چې هغه په خلکو کې اثر وجدا و چې چانه به سنو غوښتل بچهان